أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ټولو ناوال اغای محترم اغای پیش امام د قوم جمله قدرمنو عزتمنو مشرانو د قوم غیرو جوانانو د قوم جمله مسافرینو ټولو ناوال زه تاسو ته د نن ورځې مناسبات سره د امام مهدي اجل الله فرجه الشریف ولادت باسعادت دی عظیمې ورځې خپل زړه گهرایونه مبارکباد عرض کوم. وسره جمله د پاکستان مؤمنین دیمو ضلع هنگو کوهاٹ اورگزای تیرا جمله اقوامو دغه عظیمې ورځې او دغه عظیم موقع باندې ټول د توری او د بنګاخ بشمول جمله منسلک اقوامو طرفنا د دغه ټولو قومونو تیر شوي حالاتو کې د سوره تعاون وکړو، سوره مدات وکړو، سوره مسره نن ورځې پورې د مو د قوم خلکو د مقام مشرانو د مقام زایرینو د مقام جوانانو د مقام خویندو میاندو خدمت کړی دی. ټول قوم طرف نه هغوی ته عید مبارکبادو سره سره زړه گهرایونه شکریا ادا کوم. محمد و آل محمد. اختصار سره چونکه کافي وخت بعد زه تاسو مخکې حاضر یم، تاسو هم دا اشتیاق لروئ څه قومي خبرې څه قومي معاملات د تیر شوي دوه نیمو میاشتو مانځه یا 21-22 نومبر نه نن ورځې پورې څومره واقعات شوي دي یا مو ایوه قومي بحران سره مخامخ شو او غواړم څه اختصار سره خپل ذمہدارۍ په مطابق هغه ټول واقعات او حالات مختصر طریقې سره کومې غوټې غوټې خبرې وي هغه تاسو مخکې کېږدم. امید ده انشاءالله تاسو به ما سره دا ټولې خبرې اخره پورې تسلی سره اطمینان سره واورئ. که بیا هم چا زړه کې داسې څه خبره وه چې هغه ما دغه نه تاسو مخکې نه که بیان تاسو ذهن کې وه نو زه بیا هم حاضر یم. تاسو راتلی شوئ هغې خبرې پوښتنه کوی شوئ مو سره شریکه کوئ انشاءالله هغې حوالې سره به مو څومره مناسب وضاحت وي څومره ضرورت وي انشاءالله هغه به تاسو سره وکړو. د قوم ډېرو ذمهدارو سپینګیرو مامنانو یقینا اما خبرې دوه درو حصو سره څنګه کې اول زه خپله خبره دینه شروع کوم. څه د حال یا کوم حالات واقعات تیر شو، یو بحران نه د قوم تیر شو، یو ایکسټریم حد کې مو کرایسس سره مخامخ شو. دی اسباب و وجوهات سو همیشه پرا یو ذمہدار حیثیت سره یو ذمہدار ځای نه د قوم ته ما یو پیغام ورکړی دی او د قوم ته ما یوه خبره کړې دی او د قوم نه ما یوه تقاضا یې کړې دی او د قوم و ځینو حالاتو نه وخت نه مخکې باخبره کړی دی. ما همیشه پاره ویلي دي څه امن بغواړو، ما همیشه پاره امن خبرې ته ترجیح ورکړی دی. ما همیشه پاره ویلي دي چې د قوم دپاره ډېر یو غټ سازش روان دی. ما همیشه هر خبرې کې هر تقریر کې ویلي دي چې کسا به حیثیت قوم بو مو پردای جنگ نه خپلوو. ما همیشه پاره د قوم ته وضاحت کړی دی چې د سوشل میډیا استعمال مناسب کا. پښتو خبره دی څوره خوله مغوره خبره، کله تو ذمہداری نشته، کله تو ته قوم ولاړ نه دی. زه تا ته داسې آیم سنن که هلیکاپټر مسله دی قوم ما ته ولاړ دی، کروڑ باندې قوم مرکز ته ولاړ دی.
د تو خونی ته ویلي قوم نسی بیا دا ته خپله خبره ویلي په فیسبوک د قوم خبره راواخې خپله یې کوي. واضح یایم امریکا به کورمې کې انوالو وي، اسرائیل به انوالو وي، سعودي عرب به انوالو وي، هیڅ شک نشته. دا ملک داسې دی ما ورته ویلې انوالو یو. لږ صبر وکړه بیا به تا ته مقادر کو. ما ورته ویلې هغې خبرې کې پردي جنګ کې، پردی خبرې کې، پردي پروجیکټ کې بحیثیت توری، بحیثیت بنگش، بحیثیت شیعه ویلې انوالو شو. دا خبره مو نه دی کړې، نه مو یې کړې. زه جوابدeh یم، بېشکه جوابدeh یم. ای قوم مشر ته، ای قوم کشر ته، هرې خور و مور ته، وړه بچي ته ذمهدارۍ په مطابق جوابدeh یم. کله زه جوابدeh یم بیا یې ما خبرو کیا خبرې روباسې. دا خبره یې ښه نه وکړه. تاسو ته یاد وي تیر شوي یو نیم کال کې کورمې کې د امن خبره زیاړه ده. کورمې کې څوک څه د امن خبره کوي هغه د قوم هغه حساب سره هغه ښه سړی نه دی، هغه میړنی سړی نه دی. ځای ډېر پاک دی، ځینې الفاظ نه استعمالوم. ډېر وجوهات دي. د کورمې جغرافیه دنیا دپاره اهمیت لري. او توري قومه لږ د خپلې کورمې د خپل قوم په قدر پکار دی ځانونه پوه کړو. ما ورته پکار دی چا الی کار نشو جوړ. د کورمې تیر شوي حالاتو کې ټولو نه زیات خراب کردار څه دا قوم یې و بحران سره مخامخ کړو، هغه د سوشل میډیا غلط استعمال دی. ته پنجاب کې ټیکسی والا سکینې دوره وایي څه پارچینار والا یې کاغذ شیعہ وي نہ تاسو پاتا دے سی آئی. یہ پارچینار کے مومنین تو بڑے دلیر لوگ ہیں، فخر ہے آپ پہ، لیکن یہ گلہ ہے آپ لوگوں سے. آپ کی وجہ سے ہمارے آئم اطہار کو گالیاں کیوں پڑتی ہیں؟ دائی ٹیکسی ڈرائیور آئی ٹیکسی دکان تنوزا فیلنگ سٹیشن کی ودارے گا تاسو نے فخر دے. یقین وکا خلق مو پٹنڈو مچے گئی دور خمونی گرانیو خو گلا کوي خپل خلق سنبال کوئی خپل خلی ټیکوي. ای تاسو واجنه محل بیتو ویل توهین کیږي. دویمه خبره که اهل سنت وی دسی آئی یقین وکوي زه تیر شوي ونیم میاشتې کې زه څوره کوهاټ پېښور اسلام آباد ته لاړم. ولاړم پم کې د ایوو اپریټر حیثیت سره د منګال قوم یو ځوان ته جلال سر نه یم یاره سیکټري صاحب کوشش وکړئ د کورمې کې امن راولئ. دا چې دي دا ایمو اصحابو ته زیاړې ویلې کوي خلک، عام خلک. اما مقصده څه کنه مو دا خبره ریالایز نه کړه به حیثیت قوم، کنه نه به حیثیت قوم مو په دغې خبرې ون نه درېدو. نه مو خپلې خولې خپل انداز خپلې رویې ټیک نه کې. نه زه یوه خبره وکړم کار بهر سړی خراب وکړي ګند راوړي ټولې په مرکز واچوي په انجمنې واچوي. نه دا اختیارات ورته چا نه دی در کړی. کله چې ته یو غلط کار کوي په خپله نو زه داسې یم چې بیا یې په کار دی دغو ټولو حالاتو ذمهداري ته په خپله قبوله کې، په خپله یې قبوله کې. بیا دا یم اول خبره. نور وجوهات کورمه اهمیت لري. کورمه درې طرف نه افغانستان کې نه دی. عالمي طاقتونه، عالمي پالیسۍ، د ملک انټرنل حالات، د ملک انټرنل پالیسۍ، دا ټي ټي پي او دا خوارج، دا نورې معاملې چې دوره غټ یو نظام سره مخامخ یو. نو به حیثیت قوم زه دا خبره زوري کول غواړم چې په کار دی هغو ټولو حالاتو ته مو اندوره منظم شو، مو اندوره متحد شو، مو اندوره متفق شو، مو خپل نظام اندوره اپډیټډ کو ډېر ادب و احترام سره. د مو سپریم لیډر آغا صاحب ایمو تاسو منځ کې تشریف فرما دی. زه یې ضرورت ګڼم دغې خبرې څه په کار دی څه قومي حساب سره دا نظام
اندورا فعال شي سورا مسئلې دي سورا چیلنجز دي سورا مشکلات دي مغه حساب سے بتاو تا تیاری کوي مغه حساب سے د نظام چلول دي ما سره بلکه خبره که خپکه ګنا وورو بیا سره سیکرٹری صاحب توفیقاتو کے اضافے پارا مولود نمائی شعبان مولا مہدی جان باندے غلام تر سلام صلی علی محمد وآل محمد دې دغ بحران ایوا وجہ سوشل میڈیا دویمه واجه د کرمی دغه خطینه د عالمی تکتونو نظر دریمه واجه بلا ده څه به حیثیت قوم څه غلطه او څه خپل کمزورې زړه مخکې نه څم ما ځان سره ډیټیل لیکلیو کته سو د کرمی تاریخ 12 اکتوبر نه راوخوي نور تاسو پیګوي 12 اکتوبر واقعہ مانس کی واقعات 21 نومبر کنوین اٹیک 22 نومبر نے دے بگن واقعہ انہاں نوریزا تو سو وقت ہوئی دخ قوم چورا نقصان برداشت کو دخ قوم چورا اذیت برداشت کو دا قوم چورا مشکلاتو سره مخامخ شو او مغا سڑائے څنګه نن خراب خبره کوي قوم کې هیرو ده مغا سړی څه 12 اکتوبر واقعي کړي وه د قوم په یو مصیبت یو تکلیف سره مخامخ کړی و هغه نن قوم کې هیرو ده به حیثیت قوم هغه ته هیرو منلی دی هیرو تو خپل انجمن سیکرټري ته تو خپل انجمن ته تو خپل عالم ته تو خپل مشر ته نن هغه قادر نه ورکوي او نه د ورکړی څه څوراغ سړي ته ورکوي ما دغه امام برګا کې ویلي وو چې دا ډاس تو خپل ځان وکو دا تو خپل خور نه وکو دا تو خپل مور نه وکو نمو ویلی مو شبا کاټ کوئی نمو ویلی بالکل مو اجازت ہے مو شبا کاټ کوئی کوم نو ویلی د قوم مخ کې ماشه وشو کنه وشو نبی ایو خپل ځان غلطه ته غلطه نه نبی ایو چاته غلط نه څه غلطه بالکل بھی ایو کان نہ وای دا مشکلات آسانه وګي خبرې نه رسوم یقین وکا اطاع خلاف دیواره هم ریاست و هم اهل سنت هم ټول پاکستان او نیمه دنیا اطاع خلاف څه کومه اراده وا زبدا خبره ډیره اعتماد سره وکم څه اطاع به دا پوزیشن نو دا پوزیشن به نو پاتې ویلے ریاست نہ چک بالاتر ندی ریاست ہے دینا مخ کے لگز لوٹ شم موسر آیا خندی شوی موسر بے انتہا ظلم شو امو سرونا کاٹ شو امو لیارا بان شوا بے انتہا ظلم دے کربلا تاریخ آداستان زبدا وین سغا جلک مدالتا ولیدو خو سباکات نہ حاصل اول پکار دی سے دغه واقعاتو نه به حیثیت قوم سبق حاصل کو کینو دا ټول معاملات دا ټول شونه ټیک شي زه دینه مخکې څه څم نن یایم ټول قوم مخکې ذمہ دارو خلکو ته یایم چوکا سوشل میډیا نه جواب کوي دای ته حق نه دی او دا ته سم منډیټ نشته قوم نه بغیر د پښتنه کړي نه دی قوم نه صلاح نشته قوم نہ مشورہ نشتا غلط کار د کڑے دے چا کڑے دے چیتے کڑے دے واضح ہی آئیم تو بے اخپل ذمہواری دو پنزو تا دخ قوم کے خلی موتی کو توریت آمن سا وقت روا ماشاءاللہ اس رسم لیارا بانشوا د کورمی تاریخ دے تاسو ما مشران یوئے گلی کوي چونکہ موزی مدری دے ہر سڑائے ہر یو پوسٹ آر خبرہ ہر یو ٹیلیفون موتا خلق کرے پر کوي وزے قسم وائی ورم زدغنا قومی جرگے سے لوڑیم ما سره قومی مشران لوڑ دی اکثر خلق سوشل میڈیا